اسرافیل علیه السلام الله تعالی په دې کار باندې مقرر کړی دی چې کله ډومبنۍ شپېلۍ ووي دنیا به ټوله ختمه شي درهم برهم به شي اسمانونه به راوغورځېږي دریابونو کې به اور بل شي نور سپوږمۍ هر څه به چې کوم دی دړې وړې شي دلته کې چې کوم شپېلۍ ذکر دی نو عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې د دین نفخه اولا مراد ده یعنی ډومبنۍ شپېلۍ ته مراد ده چې د دې سره به دنیا مکمل طور ختم شي عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې د دین نفخه ثانی مراد ده یعنی دویمه شپېلۍ ته مراد ده چې په هغې سره به خلک بیا دوباره د قبرونو نه راپاڅولی شي او د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه نه یو قول دا دی چې هغه فرمایي د دین نفخه ثانی یعنی دویمه شپېلۍ مراد ده ډومبنۍ شپېلۍ سره به ټول خلک مړه شي ختم به شي بیا چې نفخه ثانی دویمه شپېلۍ ووهلی شي نو ټول خلک به د خپلو قبرونو نه راپاسي سرونو نه به خاورې سنډي او ټول به میدان حشر ته را روان نو دا دویمه شپېلۍ ده د ډومبنۍ او د دویمې شپېلۍ په منځ کې 40 کاله دا چې کوم دی فاصله ده یعنی 40 کاله وروستو به اسرافیل علیه السلام دویمه شپېلۍ پوکي او چې کله دویمه شپېلۍ پوکي نو ټول انسانان دا به راپاسي عبدالله ابن عباس نو فرمایي چې د قیامت په ورځ به یو کس راځي او ټول به په میدان یو کس به راځي یو کس به دا به راځي میدان حشر ته یو کس به چې کوم دی راجمع کېږي ټول به راجمع شي بیا به یو منادي یعنی اعلان کوونکی د الله تعالی یو منادي هغه به اعلان وکړي چې په دې کس باندې د چا حق شته دی یو کس به رامنتخب کړي چې په دې کس باندې چا حق شته دی نو که د چا بې حق وي نو هغه به لاړ شي خپل حق په دی او دا داسې ورځ ده چې پلار به وایي چې د پلار زوی کله میدان ته راولي که نه چې په ده د چا حق شته دی دا پلار به زړه کې وایي چې خدای زما په دې زوی باندې زما دا حق راوخیږي چې د نه زه خپل حق وهلم ما ته نیږی میلو شي ښځه به د خاوند دپاره سوال کوي چې کله خاوند میدان ته راشي نو دا ښځه به وایي چې یا خدای پاکه زما په حق راوخیږي چې نیږی دې والم او خاوند به خیال کوي چې خدای پاکه زما په دې ښځه باندې حق راوخیږي چې نیږی ته وایم یوم یفر المرء من اخیه وامه وابیه وصاحبته وبنیه لكل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی دا داسې ورځ ده چې پلار به د زوی نه تښتي زوی د پلار نه مور د لور نه لور د مور نه دوست د دوست نه هر سړی به د یو بل نه تښتي د څه وجې نه به تښتي د دې وجې نه به تښتي هسې نه مانن چې نیکي وغواړي څوک رانه نیکي وغواړي نو په دغه ورځ باندې بیا د یوې نیکۍ قدر وي ځکه چې د انسان په اعمالو کې یوه نیکي درنه شوله حدیث مبارک کې راځي په ده باندې به د جنت حکم کېږي جنت ته به ځي یو ګناه یې دروند شو یوه نیکي یې سپکه شوله ده باندې به د جهنم حکم کېږي جهنم ته به ځي او که دواړه برابر شو نو بیا به اعراف کې وي د جنت او د جهنم منځ دی په هغې کې به وي څه وخته پورې به هغې کې وي او بیا به الله تعالی حکم وکړي جنت ته به داخل کړي نو هغه وخت کې قدر معلوم شي دې وخت کې د نیکۍ قدر نه معلومي ټوله ورځ مونږ هسې لګیا یو نو د دې په ځای لا اله وایو سبحان الله وایو الحمدلله وایو نو په دې ډېر شي نیکۍ مونږ ته میلاوي